ډېرو ملګرو په هغې کې ډېرې ښې خبرې وکړي. زه به تاسو ته ولې چې وخت هم ډېر وشو د جمعې ورځ ده د خټک صاحب کور والا وفات شوي دي. اول خو د هغې په حق کې یو دعا وکړئ چې یا الله ته هغې وبخښي. هغې نه بعد به زه یو دوه خبرې بیا وکړم. یو دعا ورته وکړئ د جمعې. حاجیانو نور ټایم هم نالم. مختصر خبره وه چې دا ملګري په معمولي اشاره باندې په ایمان چې زه وایم چې زه زموږ هغې سره کار نشته چې موږ وګټلو یا بیلو. زه اول ستاسو عزت لټوم چې زما د دې خپلو مشرانو کشرانو د عزت پاټی به کېږي. موږ ټول شکر الحمدلله سیاسي نه یو. موږ ټول صحیح خدایي خدمتګار. څنګه د موږ والد صاحب د دې غاړې د دې ضلعې پوره مکمل خدمت کړی او انشاءالله چې دا تاسو دا نن چې کوم جذبې سره دا کوم یې څه وویل د مشورې په باره کې ما پسې تقریبا زما خیال دی چې په دې کال یو نیم کال کې شکر الحمدلله که تاسو زموږ بنیاد نه وی نو زه چا څه کولم. هره ورځ خامخا لوی نه لوی پارټۍ راځي او ما سره کینی او تک کوي چې یاره مهرباني وکړئ. ما ورته ویلو موږ د پاټو والا نه یو، موږ ستړي شوي یو، موږ د خدمت خلک یو، زموږ ملګري ټول د خدمت خلک دي. نو صرف دا نه وایم چې یاره ما دا کړي و پلار مې دا کړي و تاسو په وړاندې دي چې چا هم څه کړي دي هغه تاسو په وړاندې. نن سبا دور داسې دی چې هر یو سړی نن په یونین کونسل په سطح باندې د کلي په سطح باندې داسې یو دوه ټیکېداران پیدا شوي دي چې د هغوی خپل هغوی زموږ او ستاسو د سرونو سوداګانې کوي. بس څه کوي دا نالی درته کوم دا ته فرش اچو. ما بل یو سړی کته وي کور کې هم راته فرش واچولو نو مې کوم یې د جیب واچولو خو نیمې د هغه جیب ته لاړې او نیمې تا ته فرش واچولو. او دا پیسې چې دي دا ټول ستاسو د کوم پیسې چا خو د کوره راوړي نه دي دا خو ټول د کوم پیسې دي. غلط استعمال لګیا دی. خو بهرحال خپل کار وکړه. خو ما ته هر چا نه خپل کار والی ستاسو پې حق دی. ما دوی ته ویم چې داسې خوشقسمته دی زموږ دغه رور چې دا کوم نن وزیر دی د وفاقي وزیر دی خلک په 15 کاله کې روره یو ځل الیکشن ګټي او داسې خوشقسمته علاقه ورته خدای ورکړي چې هغه پې 3 ځله وګټله. د قومي پې بېل وګټل، صوبایي پې ډبل وګټل. نو خبره دا ده چې یا خو موږ ډېر ښه خلک یو او یا بلکل نه پوهېږو. ولې چې ما که مخکې هم دی سره څه دغه کړی ولې چې زما هېڅ قسم څه پاټو ماټو سره چې ده دا ویښته ما سپین کړي پریوار نه دا ما دې نیشنل پارټۍ سره سپین او په ایمان چې زه د پارټۍ نه الټا 15 ورځې مخکې زه د پارټۍ نه رکنیت زما ختم کړو. نه مې څه ګناه نه خطا. هلکه وایي ستا بنیا هلکه ما خو صرف انکار کړی چې زه بیا الیکشن نه کوم. تاسو څوک ودروئ چې هغه سره کار وکړم خو زه په خپله نه کوم. ما تاسو اوس دې ماشوم بچي باندې وښی په هغه پلار خو به تاسو ووالم. اوس مې په دې بچي وښی چې بیا دې د کابل دې سیند ته ځان اچوم وژنی مې. خبره داسې درو چې هغه خبرې نورې نه کول غواړم او چې چا کوم زیاتې کړی نن هغې نور هغوی سره بیا په هغه تنظیمونو کې دي هغه بیا څوک د ضلعې مشران دي څوک د صوبې مشران هم شو. نو وایه په ایمان چې زه به څه کوم. نن هم هغه زړه پارټي ما پسې راځي مهرونه موږ به سوچ کوو داسې نه دغه شان نورې پارټیانې هم راځي. نو موږ د مشورې د ستاسو د ملګرو ضرورت دی او په ایمان چې دا 2 کاله ما بیماري تېره کوم د دې پارټۍ د لاسه په ایمان د زړه اپریشن مې کړی دی چې یالکه زموږ ګناه څه ده. موږ خو چېرې داسې نیو برګیان شوي چې یو وړوکی در کوم او بېله در کوم. موږ خو چې کله نه پارټۍ ته راغلي
زه به اوس هم اودس کې ولاړ یم چې ما چېرته بل خوا ووټ نه دی ورکړی. نو زه ستاسو په خدمت کې دا عرض کوم چې مهرباني وکړئ د هر یونین کونسل په سطح یا دلته ناس خلک موږ ته اجازت که تاسو د هغې اجازت راکوئ چې یو کمیټي جوړه شي. ولې چې خامخا موږ خو فلحال ازاد یو، خو خبره دا ده چې که فرض که ستاسو په مشوره یي چې داسې ښه خلک رالو او دغه کمیټۍ مشران هغوی سره کیني او خبره وکړي چې بھائی آیا داسې حال به موږ سره هغه چې کومې خپلې پارټۍ کولو نو دا به تاسو هم کوئ. نو چې مکمل چا سره موږ صحیح وعده او عهد نه کړی نو زما خیال دی موږ ته دا تش ناستې او یو بل سره ورورولي دا تاڼه تحصیل دا لږ ډېر اخوا دېخوا شکر الحمدلله دا کنیو یو کنیو دا د دې خپلو ملګرو کولی شو. نه مو شته ضرورت د غلا کارونو ته مو نشته ضرورت، نه مو غلا کړې ده او نه مو ضرورت شته. بعضې خلک وایي چې سیاست د هغه ختم هلکه د خدای مسلمانه موږ سیاست کړی کنه دی، موږ خو دې خلکو سره خپله ورورولي کړې ده، موږ خو دوی سره خدمت کړی دی، دوی زموږ خدمت کړی دی، موږ خو وروره سیاست والی نه او انشاءالله آینده هم دقه څیز باندې الله تعالی دې په موږ باندې د ولی محمد خان حاجي صاحب مرحوم چې هغه ستاسو د ټولو زموږ د ټولو مشر و د هغه برکات دې په موږ خدای کړي چې هغه شان جذبه په موږ کې راشي او هغه شان کارونه انشاءالله وکړي. نن که تاسو ګورئ دا الله کړي دي بالا پکې حاجي صاحب او زه به هم خو الله چې یو څیز ونه غواړي هغه کېږي. نن دا یو پل په نن وخت کې په 1.5 ارب روپۍ جوړېږي. دا شکر الحمدلله ستاسو په طاقت ستاسو په وساطت دوه د پیر سباک او د زړې مینې یو پل یو دا او یو په باره باندې مړه دا 15 ارب روپۍ هغه نور کارونه خو دې پرېږده راشئ هلکه څوک وایي روډونه جوړو شته روډونو کې موږ افتتاحګانې کړي تاسو ټول ګواه ناست یې د نهرونو افتتاحګانې مو کړي خلکو دنه روډونه یوړه خپلو علاقو ته یوړه هغه روډونه مونږ بیا سوال مینت نه یو بل کړی دی هم تکه یو ورور یو چې هغه ته ما لکه شرم وکړئ مهرباني وکړئ دا یو اریګیشن دا روډونه چې کوم تاسو پرېښي دي او یو بل رانه وتښتول دا خو شروع کړئ یار نو شکر دی هغه شروع شو که د سویګین بنیاد دی دې باندې دا دوکه کېږئ مه دا د حاجي ولی محمد خان د هغه بنیادو او لومړی چې هغه د مېلې دغه ته لاړو نو هغه دا منظور کړی چې دا به اول پیر سباک او زړه مېله دا دوه یونین کونسل کېږي او ورپسې به دا دویم نمبر فیز کې به چې دی نو مغولکي او مصربانډه کېږي. نو رالو ما سره دلته یو مېلې رالو هغه د نرجي ورسره داسې کار وکړو چې پانسي کړو هغه سویګې نو بیا هغه ورته کله منصوبې جوړولې مې لکه حاجي صاحب وایي چې باید منظور شوی دی لاړ شی ورکړه آډر دی نو هغه کله یو جومات ته کنیکشن ورکړی کله بل هغه تر میساوره هلکه د خدای مسلمان دا دوه مکمل کې ولې چې په هغه ته پته وایي چې دا چا کړی دی خدای کړی او دا د هغه مشر په برکت شوی دی. نن چې دا تسلسل شروع دی یو وایي ما ګیس بوتلو هلکه د خر ماما تا ګیس کم دی بوتلو دا ګیس خو بنیاد جوړ شوی دی دا شکر الحمدلله چې دا پورونه ما پر ځون کړي که دلته د پیر سباک څوک ناست دي هغه یې لیدلی چې چیف انجینیر او ټیکېدار ته مې دې سیند ته دی اچو چېرته مې چا سره جنګ نه دی کړی خو نن د دې پل په سر ته اچو شا به زر دا 3 میاشتې بعد الیکشن دی دا افتتاح د کول غواړم که فرض که دا پل افتتاح نه وشي دا به دې خلکو یې دا به بل چا وکړو نن هغه خلک وایي په دې پلونو ما استعفا ورکوله دغه زموږ وزیر الله صاحب وایي ستا ماغزه خراب دي څه 3 ارب روپۍ باندې هغه ټایم چې خو کم یم مې زما ماغزه ټیک دي ستا دماغ خراب دي زه چې راغلی یم او حاجي صاحب رالېږلی یم او دې سیټ ته رارسولی یم الله تعالی دا صرف دې پلونو دپاره انټرچینج خو هغه پخوا کړی دی په زور د فوجیانو نه
نو ته اوس رالې چې ته زما وزیر راشې ته ما ته ته پاګلې ما ورته استعفا پیش کړه دلته به زما خیال دی چې څوک ناست دي هغه به ګواهي ورکړي څلورمه ورځ بعد دې پلونو پسې ما پسې سوال جواب وکړو چې یاره موږ خو وایي چې حاجي صاحب مازغه دغه دي خو تا د هغه پاسې نو دا که فرض کړه مشر هغه ټیم سره ما باندې دا فورس نو دا زور نو والله که دا پلونه هم شوي دا الله کړي دي او دا نن د یو کال وشي که نه ده دا اوکې زه خو وایم چې وروره موږ خو دا هم ډیزاین کړی چې د مغولکو دغه ترمنځ د میسا ترمنځ د هم یو پل جوړ کړي ښه نه ده چې دا ټوله غاړه آباده شي شکر الحمدلله دې انټرچینج او دې پلونو سره به دغه خلک ورکو ونه ورکو په ایمان یې ووایه تاسو ټول ناست د دې خلکو چا تپوس کولو د دې نه هغه غیرت یې ښه وه په شکر الحمدلله ستاسو په برکت نن هغه غاړه نن د نور ځای نه خلک راځي او هغه ځای ته ځي چې وروره موږ پورې غاړه ځمکه کاږي چې زموږ 2,500 روپۍ باندې جیرب کم پټۍ خرڅ شوی دی حاجي صاحب د نن نه 15 سال مخکې خرڅ کړی د هغې نن سبا 35 लाख روپۍ جیربان ته قیمت دی ووایه نن حالات کم ځای ته ورسېدل د دې خلکو نه هسپتال شته نه سکول شته نه چېرته پروګرام یې شته و راځي ستا ته فرش اچولی ده ته فرش اچولی دا په میلیونو بجلي حاجي صاحب په وخت کې خوره شوي ده چا ټرانسفارمر وسوځي تار پکې واچوي ویه لکه دعا ورته وکړه دوی ته وکړو و د خدای مسلمانانو دا بجلي خو د تفریح راوستي ده حاجي ولی محمد خان راوستي ته څنګه په هغه د هغه په تارونو کې ټرانسفارمر ټیکې ولګې او بیا دعا هغه ته کې خبره داسې ده چې لږ د خپل دماغونه کار ونیسي دا خپل اتفاق یو کو په ایمان چې ستاسو د ټولو دا چې کوم نن دا 15-16 زما د عدونه بیګان تاسو راغلي چې د دې دا ولې چې د هر کلي نه 15 او 10 کسان دي څه سیوا دي مونږ چې چاته ټلیفون کړی شکر الحمدلله زه د هغوی د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم